الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. محترم سامعین، انسان دا خامخا مړ سکي. انسان سکه چې هر سال لرونکی سیس چې دی، کل نفس، کاغه انسان دی او که پیری دی او که زناور دی او که فرشته ده، خو چې څومره څه دی ټول به سا د دې روح به د دوی نه اخیستل کېږي. دارنګه الله پاک بل ځای کې فرمایي سورة الرحمن کې: کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. دا هر څه به فاني کېږي، صرف به الله رب عزت باقي پاتې کېږي، نور به چې کوم دی هر څه ختمېږي. په دغه لحاظ سره مرګ یو یقیني څیز دی، د دې نه خلاصې نشته. دا خامخا په انسان نازي دله تیارې پکار. علما لیکي د مرګ په باره کې، مرګ چې کوم دی دا هر روز اعلان کوي. هغه اعلان دا دی: انا الموت الذي افرق بين البنات والامهات. زه هغه مرګ یما چې د لونو او میندو په منځ کې فرق او جداوالی راولما، لونه او میندې د یو بل نه جدا کومه. انا الموت الذي افرق بين الاخ والاخوات. زه هغه مرګ یما چې د رور او د خویندو په منځ کې جداوالی راولم، رور او خویند د یو بل نه چې کوم دی جدا کومه. انا الموت الذي افرق بين كل حبيب. زه هغه مرګ یما چې د هر یو دوست په منځ کې جداوالی راولم. یو انسان وفات شي، د چا به خامخا دوست وي، نو زه د هر یو دوست په منځ کې جداوالی راولم. انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجه. زه هغه مرګ یما چې د ښځې او د خاوند په منځ کې زه جداوالی راولم. چې یو ښځه وفات شي نو خاوند نه جدا شي، او که خاوند وفات شي د ښځې نه جدا شي. انا الموت الذي اخرب الديار والقصور. زه هغه مرګ یما چې کورونه او محلونه چې کوم دی هغه خرابومه. ځکه چې یو انسان وفات شي نو په دې باندې که ډېره ښایسته بنګله ده او ښایسته کور دی هغه پې خراب بیا ښکاري. انا الموت الذي اعمر القبور. زه هغه مرګ یما چې زه مقبرې او قبرونه آبادومه. ځکه چې یو انسان وفات کېږي، انسان د دنیا نه ځي، نو په دې باندې مقبرې قبرونه آبادېږي، هلته دا ځي. انا الموت الذي اطلبكم وادرككم في بروج مشيده ولا يبقى مخلوق الا يذوقني. زه هغه مرګ یما زه تاسو طلب کومه او زه تاسو را لاندې کومه په مضبوط محلاتو کې، په مضبوطو کم بنګلې دي په دې کې زه تاسو را لاندې کومه. که یو انسان ډېر په مضبوط ځای کې اوسېږي، په ښایسته ځای کې اوسېږي، په یو بند کور کې اوسېږي، خو په دې باندې به هم مرګ راځي. ولا يبقى مخلوق الا يذوقني. او هیڅ یو مخلوق به باقي نه پاتې کېږي مګر هغه به ما سکي. یعنې انسان به خامخا د دنیا نه ځي، په هغې به مرګ راځي. نو محترمو دغې مرګ له تیارې پکار دی، او د دغې نه مخکې چې کوم دی انسان د نیک عمل کوشش پکار دی، د بد عمل نه خراب کار چې کوم دی ځان ساتل پکار دی. الله رب عزت موږ د نیک عمل توفیق راکړي او د خپل نافرماني وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.